امام ابو داود رحمت الله علیه د دو ولادت په سجستان ښار کې په 202 هجری کې شوه. دا سجستان په موجوده وخت سره د دې حصہ د ایران په مشرق کې راځي او یو حصہ د افغانستان په جنوب کې راځي. او د رب العالمین شان دا دی چې اکثر محدثین او خاص تر بیا چې کوم د کتب ستو مؤلفین دي مصنفین دي هغه عجمونو او د هغه بلدانونو چې غیر عربي بلدانو. امام بخاری رحمت الله علیه د بخارا د بخارا د خراسان په بلادو کې راتلو او موجوده وخت سره جغرافي لحاظ سره دا په ازبکستان کې راځي. امام مسلم رحمت الله علیه د نیسابور چې دا د ایران علاقه کې اوس راځي. د اصل په اعتبار سره عربي دی ځکه د بنو قشير قبیله نو دا د عربو معروفه قبیله و. او امام ابو داود رحمت الله علیه د سجستان نه دی چې دا په ایران کې راځي. بیا امام ترمذی رحمت الله علیه د ترمذ د علاقې نو چې دا موجوده وخت سره په ازبکستان کې راځي. او نسب بیا د امام ترمذی رحمت الله علیه د اصل په اعتبار سره بني سلیم قبیله د غیلان نه دی چې نام یو یمنی عربي قبیله و. خو د مسکن په اعتبار سره دی په ترمذ کې اوسېدو چې دا د ازبکستان په مضافاتو کې راځي. دغه شان امام نسائی رحمت الله علیه د نسا علاقیو چې موجوده ده په ترکمانستان کې راځي. ابن ماجه رحمت الله علیه د قزوینو دا د ایران په علاقو کې راځي. منکرین حدیث یو شبهم کوي او یو اعتراض کوي چې د احادیثو دا کتابونه خاص کر بیا کم چې د اصول کتابونه دي کتب سته چې ورلوي اگر چې په موږ عوامو کې مشهور شوي دي چې صحاح سته خدا اصطلاح د اهل علم نه ده بلکې د عوام الناس ده. ځکه دا ټول صحاح نه دي بلکې په دې کې دا دوه کتابونه صحیحین دي بخاری او مسلم او سنن اربعه هغه کې احادیث صحیح هم شته ضعیف هم شته. لکه رسو به ان شاء الله په حالاتو د مصنف او حالاتو د کتاب د ابو داود رحمت الله علیه کې ذکر کو. نو دا د منکرین حدیث یو شبهه ده. دا غین اهل علم دو جوابونه کوي، یو جواب الزامی او بل جواب علمی او تحقیقی. جواب الزامی خدا ده که چرته په هر عالم کې موږ دا شرط لګو چې د عربي النسل وي او د اصل په اعتبار سره به د عربو سره تعلق لري نو بیا خو به د عربي زبانم بالکل ختم شي. د لغت عربیه امام سیبوی رحمت الله علیه د اصل په اعتبار سره فارسی دی. ابن جنی رحمت الله علیه چې د فقيه اللغوي تقریبا او یا کتابونه لیکلي دي په لغت کې، نحو، صرف، دارنګ په نقد الادبی کې. د اصل په اعتبار سره دی یو رومي غلامو. احمد ابن فارس رحمه الله چې په لغت کې بهترین قاموس لیکل شوی دی او بهترین کتاب هغه د مقاییس اللغه د اصل په اعتبار سره فارسی دی. صاحب د قاموس محیط چې دی د عربي نه نه بلکې د فیروز آباد د علاقې د عجمی دی. ابو منصور ثعالبی رحمت الله علیه چې د ادیب اللغه العربیه وی دا د نیسابور د علاقې چې نیسابور علاقه موجوده وقت سره په ایران کې راځي. نو دا خو غیر الزامی جواب شو.
کچرته په هر عالم کې شرط دا وي چې به عربي وي نو بیا د عربی زبان او لغت ختم شو، ځکه د دې ائمه چې دي اکثر په دې کې عرب نه دي بلکې عجم دي. جواب علمی دا دی چې دا بلاد چې د دې محدثین ورسره تعلق دا مکمل طور باندې بلاد اعجمیه نو، بلکې د دې اغل رسمي لغت چې د دولت اسلامیه چې کوم لغت رسمیه نو هغه لغت د عربی او امام خلیلی رحمت الله علیه په ارشاد کې ذکر کړي ومعلوم أن التحديث في تلك البلاد لا يكون إلا بالعربية. وإذا خبر معلومة ده علماء بكل أحاديث بيانول ندابة عربي زبان كيو بلغة عربي كيبو ذكر أحاديث ده رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ ده أغي نصوص بنقل كول شول او بل دا کتابونه چې کوم اهل علم او محدثین لیکلي او کتب سته نو دا مستقل داسې کتابونه نو چې دای د ځانه جوړ کړیو. دا مصنفین د احادیث ناقلین دای په خپل کتابونو کې صرف جمع او ترتیب کړو چې احادیث را جمع کړیو. ورنه کتابت الحدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و. خطیب بغدادي رحمت الله علیه په دې مسله مستقل کتاب لیکلی دی، تقیید العلم دا غینوم دی، په هغې کې دا مسله مفصل ذکر کړي چې د احادیثو لیکل د دې کتابت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و. منکرین حدیث دا یو شبهم کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې احادیث ندي لیکلي شوي، په درېیمه صدۍ کې یا د دویمه صدۍ په آخر کې د احادیثو کتابت او د دې تدوین شروع شو. خدا خبره د دې په تعصب او جهل باندې بنا ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د کتابت الحدیث مثالونه حدیث د متفق علیه کې راغلی، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی چې د یمن یو صحابي راغلی او داغه کنیه و ابو شاه. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې د فتح مکی په موقع باندې خطبه مسلمانانو لوي، نو دې صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم لوي اكتبوا لي یا رسول الله، دا خطبه خو ما لولي کوي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه لوي اكتبوا لأبي شاه، تاسو دا خطبه ابو شاه رضی الله عنه لولي کوي. نو د احادیث لیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و. حدیث د ابو داود کې راغلی دی رستو براشي ان شاء الله چې عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه د چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصاور دل ما به لیکل. دارنګ د متفق علیه پر روایت کې راغلی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مرض الموت کې ویلي ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، ما له کتاب راړی چې تاسو لا لیکلو کوم چې دا کتاب نه وروسته به تاسو ګمراه کیږئ نه چې باغی عمل وکړئ. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه او د هغې په حیات کې بعضې صحیفې صحابه کرامو لیکلې وې، لکه د متفق علیه په روایت کې راغلی دي صحیفه د علي رضی الله عنه چې هغه په خپله د تورې په تیږې کې دا راویزانده کړې وه، په هغې کې لیکلي وو المدینة حرم ما بین عیر الى ثور، او نور بعضې احکامات لیکلي وو د دیت متعلق، د قصاص متعلق. بل صحیفه د عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه چې دې له محدثین وایي الصحیفة الصادقه. حدیث د مسند احمد کې راغلی امام مجاهد رحمت الله علیه وایي ما یو ځل دغه صحیفه د هغه د بسترې لاندې نه راغسته نو زه یې منع کړم چې دا مه راخله،
صحیفه د عمرو ابن حزم الخزرجي رضی الله عنه چې کله د نبی رسول الله والسلام په نجران باندې عامل او گورنر مقرر کو نو دله یو کتاب لیکلو چې پاغي کې د فرایض او زکات او د دیات او مسائلو په دې موضوع باندې ابن طولون الحنفي رحمه الله یو بهترین کتاب لیکل دی دا کتاب نوم دی اعلام السائلین بکتب سید المرسلین بیا د صحابه کرامو په زمانه کې د حدیث کتابت او لیکل شوی ابو بکر رضی الله عنه یو کتاب انس ابن مالک رضی الله عنه لیکلو چې پاره کې د فرایض او د صدقات حکم کله چې په بحرین باندې گورنر جوړولو او کوم روایت کې چې راغلي د عائشه رضی الله عنها چې ابو بکر رضی الله عنه احادیث را جمع کړ او بیا رستو وسوځول چې خلک بوي چې تاول داسې کار وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړی نو دغه روایت ثابت نه ده لکه امام ذهبي او ابن کثیر رحمهم الله ذکر کړی دي د صحابه کرامو په زمانه کې د حدیث د لیکلو یو بل مثال دا دی چې عمر رضی الله عنه عتبه ابن فرقد رضی الله عنه له بعض احادیث او سنت لیکلیو د صحابه کرامو په زمانه کې چې کوم صحف او اجزا لیکلي شوي وو د مثال په تور پاغي کې صحیفه د جابر ابن عبد الله الانصاری رضی الله عنه چې سليمان الیشکری د دنه لیکلی و او بیا دا داغه د خزي سره په میراث کې پاتې و صحیفه د سمره ابن جندب رضی الله عنه چې خپل زامنو لیکلي و پاغي کې احادیث ابن سیرین رحمت الله علیه وی فی رساله سمره الى بنيه علم كثير د ابن سیرین رحمت الله علیه په دې رساله او صحیفه کې چې خپل زامنو لیکلي و لو علم پکې پروت و ډېر علم پکې حدیث د مسند احمد کې راغلی چې صحیفه د حمام ابن منبه رحمه الله چې د ابو هريره رضی الله عنه لیکلي و دل محدثین وی الصحیفه الصحیحه بیا کتابه الحديث فی عصر التابعین د تابعین په زمانه کې د حدیث لیکل شوی موجود ابو یحیی الکناسی وی چې امام مجاهد رحمت الله علیه بزبر چت لخپل کمرې له خېجولم مال به خپل کتابونه را بار کړ نو ما بداغین لیکل کول احادیث به لیکل دارنګ سید ابن جبیر رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنهما صحیفی لیکل وی ابو قلابه رحمت الله علیه د احادیث بعض اجزاء او کتابونه لیکلیو کله چې وفات کېدو نو ایوب سختیانی رحمه الله علیه تاغي وصیت کو چې زما د کتابونه غل ورکړي دارنګ ابو الزبیر رحمه الله جابر رضی الله عنه احادیث لیکلیو او بعض کتابونه لیکلیو نو په دې سره د منکرین حدیث او شبهه او اعتراض ختم شو چې غیدا اعتراض کوي چې د احادیث کتابت او لیکل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس پسونو کال شوی نو دا احادیث محفوظ نه دي بلکې راویانو په دې کې د ځان خبري وردن نه کړي نو دا غي علمی خبره نه ده بلکې د تعصب او د جهالت خبره ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د کتابت الحديث مثالونه بیا د صحابه کرامو رضی الله عنهم په زمانه کې او بیا د تابعین په زمانه کې بیا په دې زمانه د تابعینو کې دوه کسانو ډېر جهود او مهنتونه کړي چې سنت نبویه او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم را جمع کی یو پاغي کې عبد العزيز ابن مروان رحمه الله
د کثیر ابن مره الحضرمي رحمه الله له یو خط لیکلو چې هغه احادیث ولیکا کوم چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو اوریدلي دي. دا واقعه ابن سعد رحمت الله علیه په طبقات کې ذکر کړي او د تابعین په زمانہ کې دویم شخصیت چې هغه عظیم خدمت د سنت وکړو هغه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. دو کسان هغه په دې مقرر کړیو چې احادیث دراجمه کی. یو ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، صحیح بخاری کې بتا سول راشي چې عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم لخط لیکلو چې انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث لیکا زیریګم چې دا علم به ختم شي، علما بلاړ شي، علم بزای شي. او دویم کس چې عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه د احادیث په جمع باندې مقرر کړو هغه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. دله حکم کړو چې سنت او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم را جمع کا، فكتبها دفترا دفترا، د داغي مستقل کتابونه ولیکل. دا کتابونه چې کله امیر المؤمنین لولېګل نو عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه هر علاقې له دغه یو دفتر او کتاب ولېګلو او غیله حکم کو چې د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. د دې وجه امام مالک رحمت الله علیه او اکثر اهل علم وی چې امام زهری رحمت الله علیه اول هغه شخصیت ته چې د سنت او علم را جمع کړو او د دې تدوین کړو. د دې اولیت نه مراد څه شي دي؟ دوه خبرې دي. دا اولیت به اعتبار الجمع والشمول والاستقصاء، چې احادیث او سنت را جمع کړو او د دې تتبع او تلاش کړو. دویمه معنا دا ده چې اولیت به اعتبار النشر للناس، چې دا احادیث په خلکو کې خوارش دي د پاره را جمع کړیو. ورنزان له چې کوم لیکلو هغه د مخکې موجودو صحابه کرامو بزان او خپل اولاد د پاره احادیث لیکل لکه مخکې بیان وشو. خو امام زهری رحمت الله علیه چې کوم لیکلو کل نو پاره کې سنت او احادیث را جمع کړ او په خلکو کې نشر او خوار کړ. دیو جن کم چې منکرین حدیث دي هغه په ابن شهاب زهری رحمت الله علیه باندې اعتراضات کوي. سو کوئی چې دا د اهل تشیع نو دا د منکرین حدیث هغه غټ اعتراضات دي چې کله اعتراض دا کوي چې د کتب سته مصنفین دا عجمو نو په احادیثو کې شک پیدا کوي دې لپاره چې سنت د بنیاد نه ختم شي. کله اعتراضات کوي په ابو هريره رضی الله عنه باندې چې د فقيه نو په احادیثو نه پوهیدو. ابو هريره رضی الله عنه هغه جلیل القدر صحابي دی چې د احادیث او د سنت یو عظیمه حصہ د امت لره نقل کړي. کله اعتراض کوي په صحیح البخاری باندې دې لپاره چې د مسلمانانو په خپل عظیم کتاب چې د قران کریم نه رسو داغي اوچته مرتبه ده چې پاغي اعتماد ختم شي. نو کله اعتراض کوي په ابن شهاب زهری رحمت الله علیه. دا موضوع لږ اهمه وا او د دې سره متعلق وا چې امام ابو داود رحمت الله تعالی علیه په 202 هجری کې د سجستان په ښار کې پیدا شوی و. د دې نشنما او تربیت کې بیا شوی و. نو هغه په یو علمی خاندان کې شوی و او په داسې زمانہ کې رب العالمین دې پیدا کو چې غیله محدثین وی العصر الذهبي لتدوین السنه. دا درېمه صدۍ د هجری چې وا غیله محدثین عصر ذهبي وی چې په دې کې احادیث او سنت راجمع شو
مختلف کتابونه په دې کې ولیکل شول، حتی چې د کتب ستو د صحیحینو او د سنن اربعو ټول مؤلفین او مصنفین چې دي دا په دې درېمه هجري کې تیر شوي، قرن ثالث کې. نو د امام ابو داود رحمت الله علیه نشونما او تربیت چې شوی او دا په یو علمي خاندان کې و. د ده پلار چې و اشعث ابن اسحاق، د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رواتو نه دی. د حماد ابن زید رحمت الله علیه شاگرد دی. د ده مشر ورور چې و محمد ابن الاشعث السجستاني، هغه محدث او د اصحاب شعبه رحمه الله نه به روایت نقل کولو. مبحث ثالث